خدمت حل کړ. ډېره شکریه ده کوم چې هغوی نن موږ ته دې پروګرام ته راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه بلال احمد یم او تعلق مې د میروکا څخه دی او د گورنر موډل سکول د 8 سټوډنټ یم او د ټرایبل لوور کوروم څخه تعلق لرم. خدمت حل کړ. ډېره شکریه ده کوم چې هغوی نن موږ ته دې پروګرام ته راوړو او پری ټیوشن حالانکې هغه موږ ته ځواني لیا کړو او راغلو. ډېرې مصرفیات باوجود هغه موږ ته راورسېدلو. نن خپل ځوان وړکو ته حاضر کړو. نو زه د چمکن خدمت حل ډېر مشکور یم. ډېره شکریه ده کوم او د کوم ټیوشن چې موږ شروع کړی و دې ریزلټ وشوللو او دې ریزلټ کې کوم وړکو پوزیشن یې واخیستلې او هغوی ته زه ټول نه زیاته مبارکي ورکوم. او دا یو پری ټیوشن موږ شروع کړی و دلته او دلته چې کوم پری ټیوشن شروع کړی و نو هغه وړکي موږ سره راتللو او دلته لاکډاون د وجې نه وړکي ډېر سخت متاثره شوي وو. څوک به چېرته ګرځېدلو، څوک به دکانو کې وو. لکه وړکو په سموکینګ باندې شروع کوله. وړکي ډېر انتهایي خپل چې کوم عادي او هغه نه ځانونه وبستلو. نو بس ما همدا سوچ وکړو چې ته ورته کلاس شروع کړه نو هغه به کلاس ته راځي. هغوی دکانو کې ګیدرینګ کولو او بل ځای کې بیا ګیدرینګ کولو. هغوی به هر چېرته روان وو خو انتهایي زیات متاثره شوي وو او د لاکډاون د وجې نه. نو هغې لپاره مو پری ټیوشن شروع کړو. الحمدلله پری ټیوشن موږ سره ډېر وړکي راغلو. ډېرو وړکو ورکې حصایه واخیستله او ډېر وړکي رڅیه او ډېر وړکي خلایه ورکې خلي. نو انشاءالله دې نه مخکې دا پرایویټ به زه نور هم مخکې بیایم. انشاءالله چې سکول کلوز شي دا پرایویټ به موږ کوو. نو زه د چمکن خدمت حل هیري کې یو ځل بیا شکریه ده کوم د ټولو کارکونانو. نن یقینا د مو قوم دپاره بالخصوص د علاقې دپاره ډېر د خوشحالۍ او ډېر د یو قسم ته د فخر وړ خبره دی چې موږ کې داسې ځوانان بلال احمد غوندې کې ځوانان شته دي چې هغوی سره د خپل د مستقبل فکر دی، د خپل مستقبل فکر هم ورسره دی او سره د خپل د کلي د خپل د میروکا چې کوم بچي دي د دوی مستقبل فکر هم ورسره دی او لګیا دی په دې کم وسایلو او په دې څونه واسونه کېږي په هغې کې دوی لګیا دی د خپل قوم بچیو ته هغه چې کوم دوی زده کړې کړي هغه زده کړې دوی ته ښیي. نو موږ بالخصوص زه ډېر فخر محسوسوم او په دې وخت کې چې موږ کې بلال احمد غوندې کې ځوانان شته دي هغوی سره د قوم د بچیو فکر شته دی ورسره. انشاءالله قوم به کله هم نه کونډېږي، قوم به کله هم نه کمزوري کېږي چې په قوم کې دغه شان بچي وي هغوی سره خپل ځان نه علاوه د نورو بچیو فکر ورسره وي. زه یو څه خبرې تاسو ته وکړم د خپل د زندګۍ د مقصد یا د انسان د راتللو دلته څه مقصد دی چې ته راغلی. د ټول نه ډېر مو سکولونو کې هم واورو، بیا جوماتونو کې علماونه هم واورو چې انسان راغلی د عبادت دپاره چې د الله بندګي وکړي، د الله غلام دی په دې دنیا کې. یو مسلمان یا مؤمن مسلمان یا په نامې چې کوم مسلمان دی د الله غلام دی. بله دا چې دې نه علاوه هم متمدن دا بار یوه خبره زه ګیره در تکراروم چې ګوره انسان خدمت خلق ته هم راغلی. انسان پکار دی خپل د دنیوي د اخروي چې کومه زندګي دی په هغې هم ځان دپاره د هغه وکړي چې هغه د اخروي زندګۍ کې هم کامیابي او دنیوي کې هم کامیابي سره د خلکو خدمت هم وکړي، د خلق خدا خدمت هم وکړي. په دې جذبې چې احمد حلق د بلال احمد دا کار شروع کړی دی په دې انتهایي زه خوشحال یم چې هغه د خدمت خلق لاره اختیار کړی دی. هغه لګیا دی خلکو کې خدمت خلق یې خالص د الله پاک رضا دپاره. نو په دې مو ډېر خوشحال یو او انشاءالله مستقبل کې دا توکل لرو چې دې ملاتړ به انشاءالله تاسې کوو. د قوم کلي میروکا چې کې دونه ځوانان شته دي چې هغه به بلال سره سپورټ کوي. دا چې کوم دا ټیوشن شاید دی یا چې کوم انګلیش لینګویج دی دا چې کوم سیټ اپ دی برابر کړی کوم انیشیټیو دوی اخیستی انشاءالله په دې کې به دا چې کوم سټوډنټ دی دا به هم مسلسل رسي او دې سره چې کوم نور ځوانان دي دې سره چې کوم نور ساینس ټیوشن دی یا نور چې کوم اکیډمیک ټیوشنز دی هغه به انشاءالله سټارټ کوي. دا اکیډمي دا حجره انشاءالله دا به یوه دستګاه جوړېږي دې کې به خالي انشاءالله تعلیم حاصلوي. نو زه ډېر مشکور یم د بلال احمد صاحب سره چې کوم د هغه سټوډنټس دي چې کوم فري آف کاسټ ټیوشن ته راځي. زه دا تمه لرم چې انشاءالله بلال احمد به دا چې کوم کار دی مخکې هم وځي او د سره تاسو چې کوم وړکي سکولونو خلاصول نه باوجود به دلته راځو انشاءالله تعلیم به حاصلوو. ډېره مننه، ډېره زیاته مهرباني.